ګوره مخکې زمانه کې چې دی علما ورته یادومه دا خبر ورته کومه عبد الله ابن مبارک المتوفى غالبا 181 هجری دا ابن مبارک د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه ډایرک شاګردو ډیر لوی صاحب د چا په زمانه کې سفیان ثوری سفیان ابن عیینه ابن سماک ابن علیہ فضیل ابن عیاض لوی تابعین دور چې دا د دین دغه لوی لوړې منارې وي ستنی یو مناری دا منارې وي عبد الله ابن مبارک دا ډیر لوی شخصیت تیر بعضی مسائلو کې چند مسائلو کې امام اعظم ابو حنیفه سره خپل نظر لري شاګرد دی ډیر لوی دبا تجارت کا دا خبره لګواوري او دا خپل ځان د پاره نار تکوم ته چې نن سبا دا خبره ټوله مونږ ته راتويږي خدا خبره واوري اغه نبی علیہ السلام حدیث ته کنه کن عالما او سامعا او خادما دا خو حدیث ته نبی حضور مبارکم دا خبره ځان د پاره کړی و هغه په تجارت کا سخت تجارت کوون کوي پیسې به ګټلې بس باغ زمانہ کې دا 15 کسانو او دا ډیر داسې لوی علماو بس راوړې با او دوی لبه ورکولې راوړې بیا او دوی لبه ورکولې راوړې بیا او دوی لبه ورکولې عبد الله ابن مبارک ته خلق وی چې ته ټول پیسې راوړې او دوی له ورکې راوړې چاله ورکې سفیان ثوری لا سفیان ابن عیینه محدث تاسو لږ تاریخ وګوره دا څنګه خلق تیر دي ففضیل ابن عیاض لا ابن سماک لا ابن علیہ دغه 15 کسان تالی دي او په خپل باندې څومره لوی عالم دی خو وس داس یو ډېرې پیسې به ورکولې دغه 15 لا هغه زمانہ کې دا لوی خلکو نو دغه شکل نن سبا کو څوک سره تاغه کم هغه ما ته نشو برداشت کولای کنه نو دنه چا پښتنه وکړه چې دا 15 باندې ولی دې څور دی حالانکه خپلم عالم دی بے مثل عالم دی ورته چې لولا خمسه ما تجرت السفيانان وفضيل ابن عياض وابن سماك وابن عليا د څورته وی تاسو ما ته چې خرشه پکړي قسم دی کزما په زمانہ کې دا 15 کسان نه وای ما بس سره تجارت نه کړای زدا تجارت کړم دغه 15 د پاره ورته ولی زکه دا لوی خلق دی دا که د خدای دین تر پاتې شو دنیا یې نه پاتې کیږي نه او دنیا طرف ته مایل شو قیامت پر ورځ باندې ممان الله تعالی تاسو کچ تا خو وسو کنه تا په دوی باندې ولی خیال نه ساتل پرې چې بس زیمه پرې چې د دین کې لګي او دغه سفیان چې کوم دی د هارون الرشید په زمانہ کې هغه یو وزیر برمکی به ورته رحمت الله تعالی علیه هغه مولا احرامياش زر دینار ورکول څومره زر او څه ورته خلک وی چې بس دا یو د لیدلای کنه دا تاسو تسلی لپاره یم دا یو د لیدلای نور څوک نه لیدلی ورته چې کومه دعا د سفیان ما د پاره شپې پورته کږي اسما ایمان دی چې هغه دنیا با هغه دعا به ما جنت لبوزي دا خو لوی عالم دی دا خو دنیا طرف ته مایل کږي بیا کنه پرې د دین کې لګي او چې کله بیا برمکی وفات شو خوب کې شاولی ده الله تعالی سره وکړه ورته فرمایي غفر علی بدعاء سفیان څور دی خدای د سفیان ثوری سي په دعا باندې وبخلم ورته په خبره باندې تاسو پواګز ما نو دی وجنه دا د عبادتو د نیکیو اور سره چې انسان مونږ تاسو ته نور نیکي ډېری اساني تلاوت ته یو تسبیحات دی او فلان دی او کمار ته مثال کې تور باندې دلته دا سره دا وکړه نو بیا چې مفتی صاحب زستا او بیا ارتوایم نیکی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الله فرمایي څو پورې تاداسي نیکی ما ته نه کړی چې تور سره مینا کړی مینا چې کوم سی سره تکړی دا هغه شي نیکی بکړی الله فرمایي دا بیا ما ته را رسی زړې جامې خو زار چاله ور کوما زور سیز خو زار چاله ور کوما خو هغه سیزم چاله وس پورې ورنګ چې کوم سی سره مو تاسو ساتو مینا او هغه تاسو معلوم دی هغه ماته معلوم دی ذکر ته ضرورت دلته نشته نو دی وجنا دا نیکان صالحان دا کوم خلق چې دي د فقرا د غریبانان په دغه باندې خیال وساتئ او احسانونه م پکړئ خدای پاک به تعالی سره کوي الله به اجر درکړي